د خیبر پختونخوا حکومت یو خوا دعوی کوي چې خزانه ورسره ډکه ده ولې بل خوا صوبه کې ترقیاتي کارونه د نیش برابر دي. د وزیر خوراک ظاهر شاه تورو او ایم پی ای امیر پرزند خان حلقه کې 6 کیلومتره روډ د 13 کالو راسې کندې کپرې پروت دی او ځي اوسیدونکي په دې خبره مجبور شوي چې دغه روډ خپل مدد په خپله جوړ کړي. د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د تحصیل ګړی کپورا سینیر نائب صدر عدنان سونو پختونخوا ته ویلي دي د ایم ایم ای په دورې حکومت کې دا روډ جوړ کړی شوی و ولې د هغې وروسته بیا چا تپوس نه دی کړی. موږ دلته کې دا کار شروع کړی دی دا موږ د معیارو د ټولو ګوندونو په یو ځای باندې اتحاد سره اتفاق سره چونکې دا روډ ډېر خراب و مریضانو ته زنانو ته او دارنګه ترانسپورټ ټولو ته به ډېر زیات تکلیف و. نو دې ملګرو موږ ټولو دا صلاح وکړله چې یاره بهي دا موږ چونکې د سرکار په تمه کېږو نو موږ باندې ډېرې پیړۍ واورېدې ډېر کلونه واورېدل نو دې وجه نه موږ وایو چې دا په خپله کول غواړي. نو دغه غریبانان ملګري دا چې کوم دی راویوځی شو او د خپل جیبه پکې پیسې واچولې شوې چاسه او دارنګې چې کوم دی د معیارو نه تر دې پوره تقریبا 6 کیلومتره دی او دا د حوالې سره چې کوم دی پکې دا کار وشو او دا ټول خپل مدد آپ باندې لګیا دي. دغه رنګ د جمعیت علماء اسلام فی تحصیل نائب صدر فضل غنی ویلي دي ټولو منتخب نمائندګانو سره په دې اړه ملاقاتونه کړي ولې دوی په دې مجبور شوي چې دا روډ خپل مدد په خپله جوړ کړي. زمونږ دا روډ چې کوم دی دا د ایم ایم ای دور کې جوړ شوی غالبا 20 کالونه سیوا وشي پای کې موږ خپلې هلې ځلې وکړې زمونږ چې کوم دی عتیق خان زمونږ امینی دی هغې سره هم پکې موږ ملاقاتونه وکړو زمونږ امیر پردن خان بی دی پی کې 56 هغې سره هم پکې موږ ملاقاتونه وکړو بیا په دې کې 3 کیلومتره روډ چې کوم دی هغه ظاهر شاه تورو صاحب سره راځي 3 کیلومتره امیر پردن خان سره راځي په دې کې موږ خپلې هلې ځلې وکړې چونکې زمونږ دا روډ ډېر زیات د ارتفاع خراب دی هغې موږ له دا ډاډګیرنه راکړه چې ستاسو روډ به پاتې کېږي نه د همدې ګورنمنټ کې به کېږي خو چونکې زمونږ په دې روډ باندې دومره مسلې جوړې شوې دونه خاصې پرې وشوې غالبا دا کار چې موږ شروع کړو زمونږ خپل شکر د معیارو مشران دي همزولي ټول ایم ډي والا جمعیت والا څونه د معیارو مشران دي کشران ټول په یو ځای باندې راغو جمع شو په دې باندې غالبا یو 10 ورځې مخکې څه خاصه شوې په دې روډ باندې د هغې لږ پمپ ماته شوې وه نو هغې ډېرې زیاتې مسلې جوړې شوې په هغه خبره باندې موږ ټول راوچت شو. مردان د خیبر پختونخوا سرخار پیښور نه پس دویم لوی ښار دی کوم چې د 14 لکه نه سیوا آبادي لري ولې د تحریک انصاف موجوده حکومت ترقیاتی کارونو کې مردان بیخي نظر انداز کړی دی. ځای اوسیدونکي ګیلمن دي چې تحریک انصاف مردان کې د صوبایي او قومي اسمبلۍ ټول سیټونه ګټلي ولې مردان کې ترقیاتي کارونه د نیش برابر دي. سنو پختونخوا لپاره مایارو مردان نه ارشد علي خان.